أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. امام قرطبی رحمه الله په خپل تفسیر کې د دې آیات لاندې یو واقعه لیکلې ده. وایي چې حضرت ابو حازم رحمهم الله تابعی سلیمان ابن عبدالملک رحمهم الله के दरबार में ने چې د ابو حازم او د تابعی د سلیمان ابن عبدالملک رحمهم الله د دوانو ملاقات وشو او دا مسند دارمیوم دا خبر را نقل کړی ده د واقعه چې یو ورځ د ابو حازم مدینه منورې ته راغی د سلیمان ابن عبدالملک. نو د بادشاہ د مدینه منوره کې پوښتنه وکړه چې تاسو کې یو داسې څوک نشته چې هغه د صحابو سره صحبت کړی او د صحابو سره پاتې شوی مجلس یې ورسره کړی؟ چا ورته وي چې شته یو کس شته، د هغه نوم ابو حازم دی او تابعی دی او صحابو سره یې صحبت شوی دی. سلیمان چې په مدینه منوره کې څو ورځې پاتې شو نو خپل څه کسان یې ولېږلو چې لاړ شي او دا ابو حازم ما راولئ چې د سره زه څه خبرې وکړم. کسان ورسه پسې لاړه او ابو حازم یې راویستو. نو ابو حازم ته د سلیمان ابن عبدالملک وایي چې ته خو عجیبه سړی ښه، ته څومره بې وفا یې. هغه ورته وایي ولې؟ ابو حازم ورته وایي ولې؟ وایي زه مدینې منورې ته راغلی ما او ما سره ډېر کسان میلاو شول، مشهور کسان، او ته ما سره میلاو نه شو، دا ولې؟ ابو حازم ورته وایي چې د وسه پورې خو ما نه ته پېژندې او نه تا زه پېژندم، او چې یو سړی پېژني نه نو د هغه د ملاقات به څه کوي، څنګه به لاړ شي. ابو حازم خپل مجلس ته وکتلو، خپلو مشیرانو غیرو ته وزیرانو ته دی څه وایي. هغه ورته وایي چې دی ټیک وایي. ابو حازم چې دا حالات وکتلو نو د دنې فوراً سوالونه شروع کړه. خپل هغه طریقې بدله کړه، خپل هغه نرموالی هغې بدل کو او دنې سوالات شروع کړه چې وایه دې باره کې دې څه خیال دی. دی ورته وایي دا سلیمان دا بادشاه چې ابو حازمه دا راته ووایه چې مونږ خلک د مرګ نه ولې یېرېږو. ده ورته ووي چې مونږ خلک ځکه د مرګ نه یېرېږو چې مونږ د دنیا کورونه خپل آباد کړي دي، د آخرت خپل کورونه وران کړي دي.
او دا څوک نه خوښه چې د آباد کور نه وران کور ته لاړ شي. ده دې بیا تپوس وکړو چې موږ به د قیامت په ورځ باندې د الله تعالی مخې ته څنګه حاضرېږو. ده ورته ووی سلیمان ابو حازم ورته وی سلیمان ته چې د قیامت په ورځ به د الله مخې ته نیکان خلک داسې حاضرېږي، داسې به مخامخ کېږي لکه څنګه چې یو مسافر خپل کور ته راځي او کور والا د هغه استقبال کوي، د هغه په تمه یې د راتلو او هغه د راتلو ته خوشحالیږي او دی هم کور ته خوشحالیږي. او کله چې یو بد عملی نو دی به د الله مخ ته په داسې انداز کې وړاندې کېږي، په داسې انداز کې چې لکه یو غلام چېرته تښتېدلی، یو غلام تښتېدلی او چا په زور په زنځیرونو باندې په هتکړو باندې تړلی دی، خپل آقا ته یې را مخامخ کوي او آقا مخې ته یې راولي. یعنې دا د بد عمله سړي داسې انداز به کله چې دا خبره سلیمان واورېده نو په ژړا شو او ویې ویل چې کاش چې موږ ته هم دا معلومه وی چې الله پاک موږ څنګه پیدا کړي یو. ابو حازم ورته ووی چې تا خپل عملونه، تا خپل کردار اوس په الله باندې پیش کا، تا ته به پته ولګي چې ما څه کړي دي. تا چې څه عمل په دنیا کې کړی دی ته اوس هغې ځان سره مؤاخذه وکړه او د الله دربار ته مخې ته کا. نو دا ورته وی ابو حازم چې تا ته دا د کم د قرآن کریم د کم آیات نه ته دا دلالت استدلال کې تا ته پته لګي چې داسې به کېږي. نو دا ورته وی ابو حازم چې ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، بشک نیکان خلق متقین پرهیزګاران خلق هغه په نعمتونو کې وي او بشک فاجران فاسقان نافرمانه په جهنم کې وي، په ګرم اور کې به وي. نو سلیمان ورته وی چې د الله تعالی رحمت خو ډېر غټ دی، هغه خو په بدکارانو باندې هم چې دی حاوي دی، بدکارانو هم بخي. نو هغه ورله جواب ورکړو ان رحمت الله قریب من المحسنین، بشکه د الله تعالی رحمت هغه نږدې دی محسنانو ته او نیکانو ته قیامت په ورځ. سلیمان ابن عبدالملک تی بیا تپوس وکړو چې ابو حازمه د الله تعالی په بندګانو کې د ټولو نه زیات عزت والا څوک دی؟ د الله تعالی په بندګانو کې د ټولو نه زیات شرف او عزت والا څوک دی؟ نو دا والا جواب ورکو چې کم عقل سلیم والا خلق دی، یعنی کم روغ زړه والا او روغ عقل والا خلق دی چې خو ته خو وي بدو ته بد وي. بیا دې تپوس وکړو وایي کم یو عمل چې هغه ډېر غوره دی؟ نو دا والا جواب ورکو چې فرایض واجبات ادا کول او د حرامو نه ځان بچ کول دا غوره خبره ده. دته بیا تپوس وکړو چې کومه دعا زیاته قبلیږي، یعنی کومه دعا زیاته قابل قبول ده؟ نو دا ورته وفرمایلو چې کله ته په چا باندې احسان وکې یا په تا باندې سوء احسان وکې او د محسن په حق کې ته دعا وکې، دا دعا الله ته ډېر زیات زر قبلیږي. اگه تا مثلا ته چا سره ښه وکې او هغه تا ته دعا وکې او یا ستا سره څوک ښه وکې او ته ورته دعا وکې
دا دوه ډېر زره قبلېږي. بیا ترې سوال وکړو چې کومه صدقه ډېره غوره ده. ده ورته وفرمایله چې کله تا ته څوک سوال کوونکی سوالګری درته راشي دی مصیبت زدی د مصیبتونو راګیر کړی وي او ته غریب یې ته مفلس یې بیا هم د سره ته د خپل وس مطابق چې کوم دی امداد وکړي احسان ورسره وکړي نو دا ښکلې صدقه ده. دته بیا سوال وکړو چې کومې خبرې ډېرې غوره دي. ده ورته وی چې هغه خبرې ډېرې غوره دي چې کله ته د یو کس نه په روب کې ستا د هغه نه یری او ستا باندې د هغه احسان وي او ته د هغه مخې ته حقې خبرې ښه په ښه طریقه باندې وکړي بغیر د یرې نه او بغیر د لالچ نه حقې خبرې وکړي. دا ښکلې خبرې دي. بیا دې سوال وکړو چې بیا ته سوال دا وکړو چې په دنیا کې ټولو نه قمقل څوک دی. هغه ورته ووایي چې هغه کس قمقل دی چې کم کس د بل چا دپاره خپل دین خرابوي. نو یو کس یې هغه بېدیني اډې خورئ او ته د هغه سره امداد وکړي د دین نه خلاف یو کار کوي د دنیا او د هغه به کې دنیا ګټه وي او ستا به کې دنیا هم تاوان نه آخرت هم تاوان نه. نو د بل دنیا ښایسته کول خپل آخرت تباه کول دا د ټول نه قمقل دی. بیا د دې نه پس د سلیمان د بادشاه ده ورته په واضح الفاظو کې وي چې زما باره کې د څه خیال دی زه څنګه یم. نو ده ورته دا سوال زما نه مه کوه معافي راته وکړه دا سوال نه مه کوه. وي نه دا به راته خامخا وې ما ته نصیحت وکړه. ده ورته وی ای امیر المؤمنین ستا مشران پلاران نیکونه هغه خلق وو چې د تورې په زور باندې خپله بادشاهي کړې ده او د خلکو به یو کار خوښ نه و ده به په تورې په زور باندې کار کوو. اوس که تا ته پته وی چې د هغوی سره په قبر کې څه حالات دي چې هغوی څه ویل غواړي د هغوی سره څه کېږي هغو ته څه ویلی کېږي او هغه څه ویل غواړي. او چې اوس په دنیا کې هغوی نشته ته قشن به سبا ته هم نه ستا دا تخ به هم نه ته به هم دې تخ نه ورځ دی. چې کله دا خبرې وکړه نو په مجلس کې څه کسان ناست ول هغوی دا خبره ښه ونه ګڼله. یو کس پکې ودرېده چې ابو حازم دا خبره دې ښه ونه کړه زمونږ د بادشاه مخې دا خبرې کې. بادشاه ورته په قلاره کې نه دی صحیح وایي. بیا ابو حازم ورته وی چې علماء کرام هغه به حق خبره کوي حق به نه پټوي. لتبیننه للناس ولا تکتمونه. چې کله دا ټولې خبرې سلیمان واورېدې نو دته بیا سوال وکړو چې زمونږ د ټیکېدو دپاره به ښکلې طریقه صحیح موږ به څنګه ټیکېږو. ده ورته ووایي چې ته تکبر پرېږده او حقدارو ته د هغوی حقونه په انصاف طریقې سره ورسوه. نو دته بیا سوال وکړو چې ابو حازم ته زمونږ سره پاتې کېدی شي زمونږ سره چې پاتې شي نو ښه به نه. ده ورته ویل الله نه پناه غواړم ستا سره نه پاتې کېږم. وی ولې که ستا سره پاتې شوم نو چېرته ستا مال او دولت په نشه کې به راشم الله به رانه هېرې شي او چېرته ستا مال دولت ته به وکړېږم. وی نه 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 ستا سره نه پاتې کېږم. نو دی سلیمان ورته بیا وی چې که ستا څه حاجت وي نو ما ته ووایه چې زه دې پوره کړم. ده ورته یو حاجت مې شته جنت ته مې داخل که دوزخ نه مې بچ که. دا خو نشم کولی دا نشم کولی زما بل هېڅ حاجت هم نشته.
په اخر کې د سلیمان وی چې زما دپاره دعا وغواړه. دا ورته یا الله پاکه که سلیمان دا الله پاک په خپلو بندګانو کې وي الله خوښ وي نو ته ورته دنیا او په آخرت په کارونو کې بهتري ورکړه. او که چېرې د الله دشمن وي نو الله دې داسې وکړه چې د یختونې راکاږه خپل دین ته او خپل محبوبیت ته یې راکاږه، یعنې خپل دین طرف ته یې راوله، په ښو کارونه یې راوله. بیا ورته دا وي چې ما ته څه وصیت وکړه. دا ورته وي چې د خپل د رب عظمت او جلال په هغه درجه کې کېده چې کله ته په یو مقام کې هغه کار کوي چې الله د هغې نه منع کړي، هلته د الله جلال وپېژنه چې دلته به الله ما سره څه کوي. بیا چې په آخره کې کله دا خبرې ختمې شوې نو دا ول د خپل طرف نه 100 دینار یا درهم دا ولې په ډالۍ کې ورکړه، هدیه ورته کړه. هغه ورته خط ولیکو واپسو دا ولې ورکړه چې دا شزونه که ته ماله زما د دې خبرو په عوض کې راکړې نو دا خو زما دپاره حرام دي، زما لپاره ناجایز دي، خنزیر دی زما دپاره دا خوړل. او که نه ته هسې ماله هدیه او ډالۍ راکړې نو زما په شان ډېر حقداران په ځمکه باندې ګرځي او ډېر داسې واضعین ګرځي، علما ګرځي. که هغه ټول دغه شان ورکې او ماله راکې خو ټیک ده، او که هغو نه ورکړې صرف ماله راکې نو داسې ډالۍ ماته قبوله نه ده، خپله ډالۍ دې واپس واله. نو دې ځای نه چې دی نو هغه بعضې علما استدلال کوي چې چا سره ته چا دپاره عبادت وکړي که نه په هغې د هغه نه چې دی نو څه پیسې نشي اخیستی. نو دا اوږده واقعه وایي امام قرطبي په دې تفسیرونو کې لیکلې ده او واضح یې لیکلې ده. ټول د نصیحت خبرې وي، ټول د نصیحت نه ډکې خبرې وي، عبرت نه ډکې خبرې وي چې موږ تاسو په دنیا کې څنګه زندګي تېرول پکار دي. الله دې مو تاسو د عمل کو توفیق راکړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. پټې غونډه کې ټیم مخال پوره دی ها 34 ګوټ